السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو دوستانو، نن مې تاسو له د وایټ مټر پلاو پخولو طریقه راوړې ده. دغسې ښایسته سپین مټر پلاو به تاسو څنګه پخوئ، ډیره اسانه او سمپل ایزي طریقه ده. ویډیو را سره پوره وګورئ او زمونږ چینل کوم نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ د دغسې ښایسته مزیدارو ریسپیګانو دپاره چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله را روان رمضان کې به تاسو ته د دې چینل نه ښایسته مزیدارې ریسپیګانې چې دي هغه میلاویږي او ډیره اسانه او سمپل طریقه باندې به تاسو ته ښودل کېږي. نو چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. ملګرو، د مټر پلاو خو موږ ډېرې ویډیوګانې خېجولې دي په دې چینل باندې، خو دا ویډیو چې ده دا په یوه نوې طریقې سره ده. دغسې د سپین مټر پلاو به تاسو څنګه پخوئ چې وریجې بالکل سپینې وي. نو ویډیو را سره پوره وګورئ. راځئ ځو طریقه شروع کوو. نو ملګرو، د هر څه نه مخکې به دغه شانتې چې دی په یو پتیله کې چې دی هغه غوړي واچوئ او دغه شانتې به چې دی یو پیاز میده کړئ هغه ورته دغسې ور واچوئ، یو څلور ورته چې دی شنه مرچ ور واچوئ. دا به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی هغه سره کوئ په دغه غوړو کې. ګیس په پسې چې دی فل تیز کړئ، صحیح ده، چې دا ټماټر دا پیاز چې دی دا ښایسته مزیدار چې دی هغه سره شي. دا خبره په یاد ولرئ، صحیح ده، چې وریجې به نیمه ګنټه چې دی هغه مخکې په اوبو کې اچوئ چې وریجې چې دی کم پستې شي، صحیح ده. وریجې به دغسې په اوبو کې واچوئ او دې خوا ته به دغسې چې دی دا ته بیا ورته تیاروئ، صحیح ده. دا پیاز چې دی دا به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی هغه په دغه غوړو کې ښایسته مزیدار چې دی هغه سره کوئ او بیا دغه مصالې دي، سمپل مصالې دي، دا به ورته ور واچوئ: زیره، تور مرچ، تیز پتې او دغه شانتې چې دی دالچیني او بړه لاچي او یو چې دی سور مرچ، صحیح ده. دا به دغه شانتې ورته ور واچوئ. دا چې دغسې ورته ور واچول نو دغه شانتې به یې ښایسته مزیدار چې دی د چمچ په مدد سره چې دی هغه ښایسته مزیدار چې دی میکس کړئ دغسې چې دا مصالې چې دی ښایسته مزیدارې چې دی هغه پخې شي، صحیح ده. ډیره اسانه او سمپل طریقه ده. په دې کې چې دی د ټماټرو استعمال به بالکل نه کوئ او کومې چې د رنګ والا مصالې دي هغه به ورته هم نه ور اچوئ، ځکه چې موږ وایټ پلاو پخوو، صحیح ده، سپینې وریجې پخوو، سپین پلاو. رنګ والا چې کومې مصالې دي هغه ورته موږ نه ور اچوو. نو دا به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی هغه سره کوئ. ماشاءالله ملګرو، تاسو کتلی شئ پیاز چې دی هغه رنګ چې دی سور شو، نو بیا به دغه شانتې چې دی اوږه او ادرک چې دی لهسن او ادرک په اردو کې ورته لهسن وایي، پښتو کې ورته چې دی اوږه وایي، صحیح ده. دا به دغه شانتې دواړه چې دی وټکوئ، میده به یې کړئ، 2 چمچې به ترې برابر یې کړئ، 1 چمچ ادرک او 1 چمچ چې دی لهسن اوږه، دا به دغسې وټکوئ او دا به دغې ته ور واچوئ، صحیح ده، چې دا هم دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی هغه په دغه تبې کې چې دی غوړو کې سره شي، صحیح ده. دا به دغه شانتې چمچ به پکې دغسې چلوئ چې دا هر څه چې دی پاخه شي دغسې ښایسته مزیدار. نو بیا به دغه شانتې چې دی ورته 2 چمچ چې دی هغه ماسته ور واچوئ، صحیح ده. 2 چمچۍ چې دی هغه به دغسې ښایسته مزیدار چې دی ماسته ور واچوئ. دهي په اردو کې چې دی دهي ورته وایي، صحیح ده. دا به دغه شانتې ورته ور واچوئ ماسته. دا به دغه شانتې دا به هم ښایسته مزیدار چې دی دغسې ښایسته میکس کړئ، صحیح ده، چې بالکل ښایسته مزیدار چې دی هغه دا هر څه چې دی میکس شي. دقسې چمچ به پکې چلوئ چې دا بالکل ښایسته مزیدار چې دی هغه میکس شي او بالکل پاخه شي. نو ګیس په پسې چې دی فل تیز کړئ چې دا هر څه ښایسته مزیدار چې دی هغه پاخه شي. نو ماشاءالله تاسو کتلی شئ تبې چې دی هغه بالکل برابر شو. نو بیا به دغه شانتې چې دی موږ چې دی 1 کیلو چې دی هغه مټر راوړلي دغسې به ورته دغه مټر ور واچوئ، صحیح دی. 1 کیلو 3 پاوه چې دی چاولې دي او 1 کیلو چې دی مټر دي موږ دا راوړلي، صحیح ده. دا به پخوو نن دغسې ښایسته مزیدار چې دی دا به دغسې ښایسته مزیدار میکس کړئ پکې په دغه تبې کې چې دا ښایسته مزیدار چې دی هغه میکس شي او ګیس به پسې چې دی فل تیز کړئ، صحیح ده. ګیس به پسې نه ورو کوئ، ګیس به پسې فل تیز کړئ او دا هر څه چې دی دا به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی میکس کړئ. دا مټر او دا څومره چې مصالې موږ ور اچولي دي چې دا بالکل ښایسته مزیدار چې دی هغه میکس شي په دغه غوړو کې او ګیس به پسې تیز کړئ، صحیح ده. دقسې به چمچه پکې چې دی چلوئ چې دا لاندې چې دی ونه نښلي. ماشاءالله دا هر څه چې دی هم برابر شولو، میکس شولو. اوس به چې دی دغه شانتې ورته 2 ګیلاسه چې دی د اوبو چې کوم ګیلاسونه اوبه چې پکې موږ څښو نو په هغې ګیلاس باندې چې دی 2 ګیلاسه به دې ته چې دی اوبه ور واچوئ، صحیح ده.
دغه شانتې ښایسته ماشاءالله چې دی دا برابر شولو. نو دقسې به یې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ. زمونږ یو ګیلاس مخکې واچولې، یو همدا ور واچوه، 2 ګیلاسه اوبه شولې ماشاءالله. او دقه شانتې به یې ښایسته مزېدار چې دی چمچه پکې دوباره وچلوئ چې دا هر څه ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس شي. او سر به پرې کېږدئ پوره 10 منټو دپاره به پرې سر کېږدئ دغسې. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زمونږ یخني چې دی هغه ښایسته مزېداره چې دی راوخوټ کېدله. مټر پکې چې دی ماشاءالله بالکل چې دی تاسو ته ښکاري ماشاءالله راوخوټ کېدل. هر څه ګیس په پسې چې دی پل تیز کړئ او دغه شانتې چې دی چمچه به پکې وچلوئ. تاسو کتلی شئ 10 منټه بعد ته موږ سر لرې کړو، خو مټر لا فلحال چې دی پاخه نه دي، صحیح ده. نو اوس به چې دی دغه شانتې ورته 1 چمچ چې دی هغه ورته مالګه ور واچوئ، صحیح ده. نمک دا به ورته دغه شانتې ور واچوئ، صحیح ده. 1 چمچ چې دی دغسې به ورته نمک ور واچوئ او دا به هم دغه شانتې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ پکې دا مالګه چې دا پکې هم ښایسته مزېداره چې دی هغه میکس شي، صحیح ده. طریقه ډېره اسان او سمپل ایزي طریقه ده. نو دا به هر څه دغه شانتې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ او دوباره به پرې سر کېږدئ، صحیح ده. د 15 منټو دپاره به پرې سر کېږدئ. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ 15 منټه بعد چې دی موږ ترې سر لرې کړ. نو مټر چې دی هغه بالکل ښایسته مزېدار چې دی هغه پخ شوي دي. تاسو کتلی شئ ماشاءالله مټر چې دی بالکل ښایسته مزېدار چې دی پخ شوي دي. نو دا به دغه شانتې ښایسته مزېدار چې دی هغه دوباره چې دی دغسې ښایسته مزېدار میکس کړئ او بیا به ورته دغه شانتې چې دی چاولې ور واچوئ، صحیح دی. وریجې به ورته دغه شانتې ښایسته مزېداره چې دی هغه ور واچوئ. تاسو کتلی شئ ماشاءالله بیا به دغه شانتې ښایسته مزېدار چې دی دقسې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ. تاسو کتلی شئ ماشاءالله دا به دغه شانتې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ. اوبه پکې کمې دي نو اوس به ورته چې دی اوبه نورې هم ور اچوو، صحیح ده. اوبه پکې فلحال چې دی هغه کمې دي. نو دغه شانتې چې دی 1 ګیلاس اوبه به ورته چې دی دغسې نورې ور واچوئ، صحیح ده. تاسو کتلی شئ ماشاءالله موږ چې دی 1 ګیلاس اوبه دې ته پوره کوو، 1 ګیلاس اوبه پکې ور اچوو. نو انشاءالله زمونږ چاولې چې دی هغه به ښایسته مزېدارې چې دی هغه پخې شي. نو دغه شانتې اسان او سمپل ایزي طریقه ده. دقسې به پرې سر کېږدئ بیا. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ چاولو چې دی هغه اوبه ښایسته مزېدارې چې دی هغه وچیکلي دي. تاسو کتلی شئ بالکل بیا دغه شانتې چې دی دوباره پکې چمچه هلکه څه وچلوئ، صحیح ده. ارام ارام څه به پکې دغسې چمچه چې دی تاوه کړئ او دا وریجې او هر څه به چې دی دوباره دغه شانتې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ. تاسو کتلی شئ ماشاءالله دا به دغه شانتې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ. دقسې دا به دغه شانتې ښایسته مزېدارې چې دی میکس کړئ او برې چې کومې چاولې نښې دي دا به دغه شانتې ښایسته ورته ښکته راواړوئ او دوباره به چې دی په دم باندې بیا کېږدئ، صحیح ده. 10 منټه به دغه شانتې په دم باندې کېږدئ. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ 10 منټه بعد چې دی موږ دم نه چې دی هغه لرې کړئ. نو تاسو کتلی شئ ماشاءالله وریجې چې دی ښایسته مزېدار پلاو چې دی هغه تیار شو. وایټ پلاو چې دی ښایسته مزېدار چې دی هغه تیار شو. تاسو کتلی شئ ماشاءالله. اوس بیا دوباره چې دی په بند ګیس باندې چې دی هغه 15 منټو دپاره په دم باندې کېږدئ، صحیح ده. ماشاءالله ملګرو ماشاءالله تاسو کتلی شئ پلاو چې دی هغه بالکل ښایسته مزېدار چې دی هغه تیار شو او بالکل چې کوم دی خوړو ته چې دی بالکل هغه ریډي دی او تیار دی. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ څومره دانه دانه چې دی هغه زمونږ پلاو چې دی هغه تیار شو. بالکل چې دی وریجې چې دی خرابې شوي نه دي، ماتې شوي نه دي، بالکل دانه دانه چې دی هغه پرتې دي. او کوم چې پکې موږ مټر اچولي دي هغه ماشاءالله همغه شانتې چې دی شنه پراته دي او پخ شوي دي. نو دغسې ښایسته ریسپیګانو دپاره چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. ښاد او اباد بریالي اوسئ.